داغه خانقاه، داغه خلوت، داغه قبر، داغه کور چې ما ولیدو نو یا زما عقیده روپای کې په سلور علی و والله العظیم چې پښپاړه نه. مولانا اشرف علي په خپل بزرګ لوی ولی داغه التکشف یو کتاب دی، التکشف ایک لیکلی دی چې یو بزرګ بل بزرګ تراغه چې د دې قبر حال پته مخ شوق دی چې دې قبر کې لاندې څه چي دی وی اولیاء مندن روٹی خلاصانو نی مندن لیاوان ولی دے پیر دے خاک سے اپنی سمجھیں، ولی دے گلی دے کتیا دے پیر دے خاک سے اپنی سمجھیں. ولی ورشد غلجو میاں سے مترے سر غلجی کرے دے قسم په خدای دے چې پجون والا رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکیا ور کړ پجون راشي چې هغه تاریخ درته وخه او بیا هغه پټکه والله العظیم چې ما ته خو د په خوب کې ودا پټکه ده خو په ویخه می تنګاوم ما او هغه شی چې کوم په خوب کې راته خو دلې هغه شی د مرګ نه وروسته په کفن کې میولې د غاړې نه تاو په ویخه پیغمبر ولا پټکه ورکړي. پیغمبر نه من پیغمبر چې څوک نه مني هو کافری. الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله دا ټوله دنیا وای 1 کروڑ کال چې لا اله الا الله وای جنت تبلار نشي چې تر سود محمد رسول الله ني وي. عزیزانو وکړي عزیزانو مولانا تانوی وای چې بزرګ ورته وي چې سورج پس کزه مرشم نو تراشه او زما قبر کې ما سره قلم او کاغذ کېدا او 3 ورځې پس بیا راشه نو په ما لاندې په قبر کې چې ستيري اب مې په کاغذ لیکلی او پاس په کاغذ پروتي او بیا والا وېګو. سورج پس چې بزرګ مرشو دور سره کاغذ او قلم په قبر کې کېخو چې کېخو 3 ورځې پس ورغه قبر د پاسه قلمم پروت او کاغذم پروت نو په کاغذ کې لیکلي دي چې بچیا د قبر معاملې چې وا ذوقي و سکلو سره تعلق لرلو ما وسکلا او تر روانه او به سکی نو زوس په بیان تا پویول نشم چې ما باندې قبر کې څه معاملې وشو خودم را ایمان لرا چې پیغمبر په حدیث کې د قبر متعلق څه ویلي دي والله ما سره مغه معاملې وشو. علماء دیوبند عقیده دام دا چې په قبر کې مړې د قبر حال لیکل شي او پاس په قبر بل ته یې خوځلې. ما په خبره پوهیږئ دا د علماء دیوبند عقاید دي. خبره دا ده چې د تفصيلاتو کې درته زم نه او صرف دومره درته وایم چې نن کشیه سنی فساد په پیښور کې بکیده نو بهم ذمہوار داخله کی او کبریلی دیوبندی فساد بکیده بهم ذمہوار داخله کی. عزیزانو د گاڑی خانی جماعت کی سچ ده گاڑی خانی جماعت کی 30 35 40 کالو نا دیوبندی امام را روان دیوبندی امام هغه دیوبندی امام مونږ روانه طریقه کې ده اوس راغې د وسلور څو لپنګان مپنګان رايوځي شوې دي درود پړسي ته اٹھو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس چې تاسو پاسې رسول الله راغی نو تاسو خو د رسول الله متعلق دا کیده چې هغه ارزه کې حاضر ناظر ده نو چې اوس راغی نو اوس نمخ کې چرته و ما په خبره پوه شو تاسو چې وایي چې اٹھو حضور تشریف لے آئے تو ان سے پہلے کی تھی آئے کیوں آ گئے نو صاحب دا جنجال الته په جمعات کې جوړ کړي دي بل درته چې په حدیث کې اصلي دین شپږ زره شپږ سوا شپږ شپږ آیاتونه د قران دي او 13.5 लाख حدیث ذخیره حدیث ده په دې کې 3.5 حدیث د احکام دي او 1500 آیاتونه احکام دي سلور زره روایتو کې تاسو اذان سره وخایي چې چا اذان نه مخکې درود ویلي یا اذان نه وروسته درود ویلي چرته وخایي مونږ به شروع وکړو مونږ خلخ نه ماتي لکه یو قادیانی ماته یاره تاسو زمونږ د مرزا غلام احمد ولی نه منئ په پیغمبرای
مال زمون کور نو رانیږي چې مونږ یو لک سلی زره پیغمبران منو او دا یو نه منو کورم نو رانیږي خو راته ثابت کوي چې دام پیغمبر دی نو یو لک سلی زره کې بدام کړ تاسو خیال راغی زمون سپیری په غرض نو ول خو وی منی نو مال اول خو نر ثابت ته چې دا نر کا خزا که خزا پیغمبر کیږي نه او کنرو د نر حیز نه کیږي او نه بلار بیږي نو اول خدا ثابت کړو بیا به زه په پیغمبر ایم نو عزیزان اوس مونږ ته ثابت خو کوي چې اذان نوران دي درود ویل رسول الله کړی دي حضرت بلال کړی دي عبد الله ابن ام مکتوم کړی دي عمر فاروق کړی دي عثمان ذی نورین کړی دي حضرت علی کړی دي حضرت حسنین کړی دي امام ابو حنیفه کړی دي امام شافعی کړی دي امام مالک کړی دي امام حنبل کړی دي چې چا کړی نو زم قوم کنه په خبر ګورم شي زم قوم کنه ما جګړې څه کار دی تاسو سره د جګړې کول فساد څه کار دی خو دلیل سره وخایا چې دا پلانی امام کړی دي پلانی صحابي کړی دي پلانی روایت کې راغلي دي زم قوم کنه بل درته بیا پاسه دا چا راشي ان الله وملائکته یصلون علی النبی د دې په ضمن کې ټول تفسیرونه وګورئ ټول چې پیغمبر باندې درود ویلو طریقه اسلام څه ویلې دا راشي نو زما عزیزانو خدای د پاره شر ما جوړوي فساد ما جوړوي دیوبندیت دا یو کاروان دی دیوبندیت هغه شی وو چې د دیوبند مدرسه دې د پاره جوړوا چې د ملک نه انګريز ورکشي ملک نه انګريز ورکو د انګريز پر کټي پریخي دي ونن جلسه تا د پاره رالم چې بعضی خلک خدا پراپګاندا کړي و چې د بجلیګر مولا دماغ خراب شوی نو زما عزیزانو زما دماغ به ان شاء الله تر هغه پورې ټیکوي چې ترسو پورې د خراب شوی دماغ والاو لاشونه می خاور ته نه یسي دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک په دین پورې ټوکی دماغ دا هغه چا خراب دی چې څوک دین پورې مسخره کوي دماغ دا هغه چا خراب دی چې چا دین نه کډاونه جوړه کړي دماغ دا هغه چا خراب دی چې چا دین د خېټه او د روټۍ د پاره ذریعہ ګرځول دماغ زموږ نه دی خراب چې مونږه د لاس مزدوری کوو او روټۍ په خورو مهنت کوو او روټۍ په خورو دماغ زموږ نه دی خراب دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د زیارتونو شکرانی دماغ د چا هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د پیرانی پیر سے یو لسمی دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک ذریعہ د زیارتونو مال دی دماغ د هغه خراب دی دماغ زمون نه دی زمان خبره کلاو ده او صفا دا علما ناس دا مولانا سنجان دے سلور کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې علم زده کړي سلور کال په سن 65 کې زه حج ته تلم او تاسو د خار خلق را پسې پراپګاندا کړي وا چې بیت الله شریف ټیکټ دیندا ہے تے او جان نہیں چھوڑدا ہے تے حج نہیں کیتا تے مدینے پاک نہیں گیا دا لو عالم ناس تے دې په خدای او هغه حدیث وای چې په مدینه کې تا زما دعوت کړو کنه
په مدینه کې د پیغمبر خاص ځایونه تا ما ته خودلی کړی دا زما د مرګر